دغه رنګي زما سره مرقات شریف چې کوم دی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 202 په دې باندې حدیث مبارک نقل له وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وي نبي صلى الله عليه وسلم چې کوم د خپل هغه مرض کې او فرمایل چې کوم مرض ناغه پانسېدو چې د الله رب عزت لعنت په يهودو او په نصاراو باندې هغوی د خپل د انبیاو قبرونو چې کوم دی د هغې نه مساجد جوړ کړه یعنې مقصد د هغې ته سجدې کوه او هغې ته چې کوم دی ښکته کېږه نو دې یهودو نصاراو دا علیین او سجین د هغې نه مسجدونه جوړ کړي وو که د ځمکې دي نه كتابا ندام قرشو دغرنج بالحديث مبارك ده وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك اوس دی حدیث مبارک کې هم راغله چې ستاسو نه وړاندې خلک چې کوم هغوی د خپلو پیغمبرانو د نیکانو خلکو قبرونه هغې مساجد جوړ کړي وو نو تاسو چې کوم دی د قبرونه د هغې نه مساجد مه جوړوئ نو سوال دا دی چې دې نه هم د ځمکې دا قبرونه مراد دی او که علیین سجین په تا باندې دا هم قرض دی دغه رنګې محترمو ډېر زیات چې کوم دی سوالات دي دغه رنګې قبر مصباح اللغات رواله وی ګوره هغه چې کوم دی لیکي قبر ویل کېږي د انسان د دفن کېدو ځای کوم ځای کې انسان دفن کېږي دې ته قبر ویل کېږي نو انسان په علیین کې دفن کېږي که په سجین کې دفن کېږي که په ځمکه کې دفن کېږي ته ماته وښایه تاسو خپل کم یو پنجپیرې په علیین او سجین کې دفن کړی دی له خو دې موضوعاتو که چې موږ د پته ولګېږي نو که تاسو خپل هغه خیر دی په علیین او سجین کې دفن کوئ نو بیا به ستا نه خبرې لږ ډېر دروست شي او کچری تاسو په دې کې دفن کوئ نو قبر ته څنګه بیا دې ته نه وي دغه ځای کې محترمو دغه دومره کړي دي خپل هغه عقیدې لږ نور مظاهره کړله پنجپیریان دغه رنګې پټې خبرې کوي مونږ عذاب قبر منو مونږ عذاب قبر منو منکر کافر او ګمراه دی نو چې ته عذاب قبر منې تپوس ته وکړې وایي زه خو په سجین کې د عذاب قایل یم نو دې نه چې کوم دی بیا منکر شي په علیین کې د ثواب قایل یم نو دغه رنګې دې وضاحت کړی دی چې بدې قبرونو کې نشته په دې قبرونو کې بالکل صراحتاً د وضاحت کړی دی محترمو په دې قبرونو کې دیو منکر دی نو عام طور باندې تاسو به دوسو پورې دا نه اورېدل چې په دې قبر کې عذاب نشته په دې کې سوال جواب نشته دا به تاسو نه اورېدلې سوا د پنجپیریانو چې دیو د عقیده راښکاره کړله او په خلکو کې چې کوم دی خورئ زما تبلیغانو حضرات ورم درخواست دی تاسو ګوره په زیر عمل چې کوم دی ګورئ په هغې کې تاسو ته بار بار چې کوم دی احادیث راځي تاسو د هغې چې کوم دی بار بار تعلیمونه کوئ په هغې کې کم څه ذکر شوي دي عذاب او ثواب که راغلی هغه کم ځای کې محترم مو دیو چې کوم دی که په تبلیغ کې هم ځي تشې دوکې دي بس خپل هغه عقیده خورئ خپل پالټي او خپل جماعت چې کوم دی زیاتئ نور دیو تبلیغیان سره تبلیغ څه کار نشته نو تاسو محترم تبلیغیانو حضراتو ما درخواست دی چې تاسو د دیو چې کوم دی لاس چې کوم دی وباسئ دیو نه هغه مرګستا وباسئ تاسو مرګستا اوس مه کوئ د هغې وجوهات دا دي چې تاسو ته به دې بیان کې ښکاره شو چې د څه خبرې کړې دي دغه رنګې د یو سوال کړی دی وای تاسو سکانو ته او دغه رنګ چې کوم د هندوانو ته او دغه رنګ فرعون ډانچا دا پلشتکی دیوبندیانو دغه رنګ چې کوم دی دیو ځان ته چې کوم دی دیوبندیانو خو لکه پلشتکی دیوبندیان الفاظ ویلي دي زه یم ته ربړیز دیوبندي ته د ربړ دیوبندي ربړیز دیوبندي نو ته چې کوم دی دا خبره کوي چې بیا د فرعون او سکان چې کوم دی او دغه رنګ د هندوانو د هغوی د عذاب سره به څه کې نو دغه شول قاید دی او هغې کې دا صفحه نمبر 124 ته وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین دغه رنګ یعنې عذاب قبر د کافرانو دپاره د بعض کم دی کم ګناهګار مؤمنان دي د هغوی دپاره ثابت دی د هغوی دپاره عذاب قبر دغه رنګ بیا په حاشیه کې چې کوم دی ستا د اعتراض نقل کړی دی په حاشیه کې چې د عذاب چې کوم دی دا عام دی که دا په قبر کې وي یا په غیر قبر کې وي نو اضافت چې کوم دی د عذاب قبر ته په دا چې کوم دی ولې کېږي وانما خص العذاب بالقبر وایي دا عذاب چې کوم دی دا خاص کړی شو د قبر سره
سره دینه چې څوک درنده وخوري یا چې کوم دی یو په اوبو کې چې کوم دی ډوب کړی شي دغه رنګې په اور کې وسوځي نو یکون لهم العذاب ثابتا ولا یکون ذلک العذاب فی القبر وایي دوی دپاره عذاب بیا هم شته دی خو دا عذاب خو په قبر کې نه دی دا وایي چې بناء علی کثرة الوقوع وایي دا بنا ده په کثرت وقوع باندې ولي لأن اکثر الناس یدفنون فی القبر ځکه چې اکثر خلک دا په قبر کې دفن کولی شي په دې ځمکه کې عام طور باندې نو دوی ته هم عذاب شته دی څه مقصد محترمو د انسان د بدن اجزا چې چرته لاړه دې دپاره عذاب دی دا چې چرته هم لاړه د دې لپاره عذاب چې کوم دی ثابت دی دا که په هر ځای کې وي نو دې ته چې کوم دی عذاب میلاویږي نو فرعون په دې کم ځای کې چې موجود دی په دغه جسم څه دې ته عذاب دی دغه رنګې ته چې کوم دی وی مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارها وای د قوم نوح د فاره چې کوم دی وای قبر نو قبرونو ته خو دوی نو دفن کړی شوی او عذاب ورته شروع شو په دغه ځای کې به تا باندې زما سوال دی چې اغرقوا څوک غرق کړی شو قوم نوح دا بدنونه غرق کړی شو که نه چې دا بدنونه غرق کړی شو نو فادخلوا نارا نو ارواح اورته لاړه ته خو چې عذاب چې کوم دی بدن نه فار نشته په دې قبر کې نو بیا د عذاب چې کوم دی ارواحو ته چې کوم دی شروع شو نو هلته سوال دا دی چې اغرقو غرق کړی شو قوم نوح نو فادخلوا داخل کړی شو څوک هم دغه قوم نوح دی که نه نو قوم نوح خو دې بدن ته ویلی شوی دی د دې بدن نوم دی لکه څنګه چې دغلته راله دلته خو دا مقصد نه کنه چې ارواح غرق کړی شو نه دا قوم نوح دا اجساد چې کوم دی دا بدنونه غرق کړی شو خو دغه بدنونه ورته لاړه که نه دغه رنګې چې کوم دی دا آل فرعون په باره کې چې کوم دی راځي النار یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دلته آل فرعون نه پس راغلی دی آل فرعون صرف روح ته ویلی کېدو او که روح مال جسد د ویلی کېدو ستا جواب هم دغه چې آل فرعون د روح مال جسد نوم دی دیو ته ویلی کېدله نو چې آل فرعون دی ته ویلی کېږي نو دنیا کې آل فرعون چې کوم دی هغه په سمندر کې چې کوم دی ډوب شو دغه رنګې په قیامت کې هم آل فرعون روح مال جسد چې کوم دی عذاب وي دنیا کې هم داسې نو په قبر کې چې کوم دی څنګه د دې قایل دی آل فرعون چاته ویلی کېدو دقې آل فرعون ته عذاب دی نو آل فرعون خو د روح مال جسد نوم دی داسې د روح نوم خو نه دی خو د دقې روح مال جسد ته چې کوم دی عذاب میلاوي که نه ته څنګه چې کوم دی د هغې نه انکار کې نو از خلکو له په سترګو کې شګې ماچوه چې څومره چې کوم دی قرآن او حدیث کې الحمدلله توی دلایل نشته دنیا دلایل دي خو چې ستا په شان دی یو کس شي یو ربړیز کس شي هغې نه مني د هغې څه جواب نشته نو په دغې لحاظ سره چې کوم دی ته مهرباني وکړه دا دوکې خلکو نه مه ورکوه او تاسو ته هم زما درخواست محترم و چې داسې غلط خلکو نه ځان وساتئ تاسو ته دې عقیده څه واضح شوه تاسو هر څه پخپله ولیدله الله رب عزت دې موږ داسې فسادي خلکو نه وساتي الله رب عزت دې موږ د غلط عقیدې د خلکو نه وساتي وما علینا الا البلاغ